السلام علیکم کتونکو. زه نن تاسو سره د فارمیسي په ټس کې د یو اهم ټاپک باندې بحث کول غواړم او داسې یو څو اهم معلومات دي چې زه غواړم چې تاسو سره شریک کړم چې د هغې معلوماتو په بنیاد باندې موږ دا یقیني کو چې زموږ په کورنۍ کې که هر یو کس چې هغه په کومه ناروغۍ کې اخته وي، په یو خاص بیماری کې اخته وي، چې هغه د هغه علاج په صحیح طریقه وشي او د هغه دوایانې هغه په صحیح طریقه استعمال کړي او د هغه علاج د ډاکټر د تلو نه والا تر د مریض د دوایانو د استعمال پورې زمونږ نه داسې څه غلطي را نشي چې د هغې په وجه زمونږ مریض ته د فایدې په ځای د نقصان سبب وګرځي. د دې وجې نه یو څو داسې اهمې خبرې دي که په هغې باندې مونږ عمل وکړو او هغه په احتیاط کې وساتو، په ذهن کې وساتو، نو انشاءالله مونږ به دا د ډېره حده پورې هغه میسټیکس یا هغه غلطیانې به مونږ د هغو نه به بچ شو، د کومو ته چې اکثر موږ ته پته هم نه وي او هغه غلطیانې موږ کړې وي او د دوایانو د استعمال د پیدې په ځای هغه زموږ دپاره د نقصان سبب ګرځېدلي وي. نو په میډیکل اصطلاح کې خو د دې دپاره د یو 5 رایټس یا د 7 رایټس خبره کیږي، خو زه به کوشش کوم چې د یو عام انډیویجول دپاره، د یو لیمین دپاره هغه په داسې ساده الفاظو کې تاسو ته ووایم، تاسو ته هغه په ساده الفاظو کې بیان کم چې تاسو په ذهن کې راشي او په هغې باندې تاسو بیا عمل کوئ. د ټول نه اهم خبره دا ده چې د بیماری په صورت کې چې کله مونږ یو مریض ډاکټر ته بوزو، نو چې پکار ده چې د ډاکټر او د هغه د مریض په منځ کې ډایرک رابطه وي، د دواړو په منځ کې څه دریم یا څلورم کس انوالو نه وي چې ډاکټر ته دا پته وي چې زه دا دوایانې لیکم، دا تشخیص لیکم، دا زما مریض دا دی، دای نوم دی، دای عمر دی، دای تکلیف دی. او که مریض کولی شي چې ډاکټر ته خپل ټول تکلیفات په خپله بیان کړي، نو دا د ټولو نه اهمه خبره ده. یعنی چې د ډاکټر او د هغه د مریض په منځ کې یو ډایرک رابطه وي. بعض اوقات موږ خلک دا کوشش کوو چې د مریض په ځای باندې یو دویم کس د هغه د تکلیف بیانولو کوشش کوي. نو دا که فرض که مریض نشي کولی، خپل بیان نشي کولی، یا ډېر کچ ماشوم وي، نو بیا هغه کس چې هغه دغه ته ډېر قریب وي او د هغه د تکلیف ورته پته وي، نو چې هغه ورته بیان کړي چې ډاکټر په دې پوزیشن کې وي چې د خپل مریض تشخیص په صحیح طریقه وکړي. که هغه ډاکټر هغه ته لیبارټري ټیسټونه لیکي او یا که ورته دوایانې ورته پرسکرایب کوي، خو چې هغه ته د هغه د مریض د تکلیف مکمل ادراک وي. ځکه که فرض که په دې ټایم کې معمولی کنفیوژن راشي، نو ډاکټر هغه ټول پرسکرپشن به غلط شي. تاسو چې کله بیا فرض که ډاکټر مو لیبارټرۍ ته ولګي، نو هلته هم دا کوشش کوئ چې د مریض نوم لیبارټرۍ والا ته په صحیح طریقه وویلی شي، چې هلته د هغه نه وینه یا د هغه نور څه ټیسټونه کېږي چې هغه کې هم څه غلطیانې را نشي، چې داسې نه وي چې نوم خو د ده استعمال شي یا د ده نوم سره د بل چا ټیسټونه ورسره اټیچ شي. هغه لیبارټرۍ والا ته هم دا پکار ده تاسو دا یقیني کوئ د خپل طرفه، خپل ځان دپاره، چې هغه لیبارټرۍ والا په هغه ټیسټونو پوهېږي ډاکټر، داسې نه چې ډاکټر څه یو ټیسټ غوښتلی وي او دی ورته بل څه وکړي. هغه د هینډ رایټنګ مسټیک کیدی شي، د هغه لیبارټري ټیکنالوجیسټ یا ټیکنیشن په هغه ټایم کې په هغې باندې د یو ځای چیز په ځای باندې د بل څیز انډرسټینډینګ کیدی شي، مختلف مسټیکس کیدی شي چې د هغې په ذریعه د لیبارټري ټیسټ کې ایرر راځي. دویمه خبره دا ده چې کله مونږ
د ډاکټر نه پرسکرپشن والو، یعنی د هغه نه چې هغه موږ ته کومې دوايانې لیکلي وي هغه موږ د هغه نه والو او موږ بیا لاړ شو فارمیسۍ ته. نو موږ په کار ده چې خپلې ټولې دوايانې د یوې فارمیسۍ نه اخلو. داسې نه چې یو دوايي د یو ځای نه واله، بله د بل ځای نه واله، بله د بل ځای نه واله. نه، کوشش دا کوئ چې خپلې ټولې دوايانې هم د یوې فارمیسۍ نه اخلئ چې په هغه فارمیسۍ کې موجود فارماسیست په دې پوزیشن کې وي چې هغه ستاسو هغه ټول پرسکرپشن هغه ایوالویټ کړي، هغه وګوري. کوشش کوئ چې د خپل فارماسیست سره د خپل بیماری او د خپل دواونو متعلق سوال او جواب کوئ. د هغه نه کوشش کوئ، د هغه نه پوښتنه کوئ، د خپل ډاکټر چې کومې دوايانې لیکلي د هغه نه معلومات کوئ. لکه مثلا تاسو ته دا معلومات کولی شئ چې دا پرچی باندې ته زمونږ نوم وګوره، دا زمونږ ده، دې باندې د زمونږ د دې کپرس که ماشوم وي د ماشوم څه وزن، څه ډیټیل صحیح دي، ټیک دي، غلط خو پې نه دي لیکلي. نو داسې ټول معلومات چې تاسو کله فرض کا د ډاکټر فارماسیست سره شیر کوئ، نو هغه به هم ستاسو ته ټول پرسکرپشن کې کوم دوايانې چې دي د هغې متعلق به تاسو ته یو رایې درکړي چې دا دوايي د هغه نه دا تپوس کوئ چې دا دوايانې د څه دپاره دي. کیدای شي چې په دې ټایم کې د ډاکټر باندې زموږ په ډاکټرانو باندې هم ډېره ګڼئ د مریضانو په لاین لګېدلی او نور هم داسې فیکټرز وي چې د هغې د وجې نه د ډاکټر په زړه کې بیا یو څه وي خو بالپین بیا بل څه لیکلي. داسې ډېر مسټیک کیدای شي په ډیولپ کنټریز کې داسې مسټیک کیدای شي چې ډاکټر داسې انوانټډ میډیسن لیکلی یا بالکل ایرریلیونټ میډیسن یې په پرسکرپشن لیکلی وي هغه فارمیسي ته راشي. نو دا د فارماسیست ذمه داري ده چې هغه دا معلوم کړي چې دا ټولې دوايانې کوم چې د ډاکټر لیکلي دي دا د دې مریض دپاره دي او که نه، د دې دوايانو دا ډوز د دې مریض دپاره دی او که نه، د ایج مطابق دی او که نه، د دې دا روټ دا طریقه چې لیکلې دا صحیح دی او که نه، دا ټولې دوايانې آیا موږ په شریکه ورکولی شو دې مریض له او که نه. نو دا ټول عوامل به اله انشور کیږي او د دې سیفټي به اله راځي چې کله مونږ ایز مریض مونږ خپل ټول خبرې د خپل فارماسیست سره شیر کو او هغه فارماسیست هم دومره کمپیټنټ وي چې هغه ستاسو په پرسکرپشن باندې تاسو سره بحث وکړي. ځکه که په دې سټپ باندې چې کله تاسو دوايانې د فارمیسۍ نه الئ او معمولي غلطي هم وشي نو دا ستاسو دپاره د غټ سبب د نقصان سبب ګرځېدی شي ستاسو د مریض دپاره. ځکه چې تاسو به دوايانې کور ته ویسئ هغه بیا شپږ ورځې لس ورځې استعمالوئ او که فرض که هغه دوايانې ستاسو د مریض د مرض یا د هغه د ایج سره ایرریلیونټ وي نو هغه ته به هغه د فایدې په ځای د نقصان سبب وګرځي. د دې وجې نه دا یقیني کول ډېر زیات ضروري دي چې کومې دوايانې تاسو د فارمیسۍ نه اخلئ هغه ستاسو د مرض مطابق دي. د هغې باندې هم دا کوشش کوئ چې تاسو مکمل په صحیح طریقه پوه شئ د هغې د خوراک، د هغې د ټایم، د هغې د ډیوریشن، دا به څومره ټایم به خورو، څومره به وله ورکوو، خاص کر د ماشومانو په سچویشن کې که فرض مریض ماشوم وي ځکه که د هغه دوايانې زیات مقدار کې ورکو نو هغه ماشوم ته یا مریض ته زموږ وړو ماشومانو ته د نقصان سبب ګرځي. داسې بوډاګانو ته هم ډېر زیات خیال ساتل پکار دي ځکه چې دا خو عام خوراک خو نه دی چې فرض که موږ وخورو که فایدې ورنکړو نقصان دا خو کیمیکلز دي خامخا بیا تاسو ته د نقصان سبب ګرځي. د ټولو نه اهمه خبره هغه دا ده چې تاسو د خپل فارماسیست یا د فارمیسي نمبر ځان سره ټلیفون نمبر خامخا اخلئ. د خپل ډاکټر نه چې کله دوايانې لیکئ د کوشش کوئ چې د ډاکټر نه هم د ټلیفون نمبر اخلئ. که فرض که تاسو په کور کې بیا استعمالوئ او تاسو ته څه داسې خبره را پیښه شي نو چې تاسو د خپل ډاکټر سره په ټلیفون باندې ډایرکټ خبرې کولی شئ. د خپل فارماسیست سره د چا نه چې تاسو دوايانې اخیستې وي د هغه سره په ټلیفون ډایرکټ خبرې کولی شئ. او که تاسو نه یاست مطلب د دوايي د خوراک د پته نه وي دغه مسټیک ته نه پوه کېږي یا څه کنفیوژن وي چې هغه باقاعده د هغې حل راویستی شئ. د شک په بنیاد باندې یا د بې یقینۍ په بنیاد باندې د دوايانو ورکول دا ډېر زیات خطرناک دي. امید لرم چې زما دا څو خبرې به تاسو په ذهن کې وي او آینده به انشاءالله تاسو دا احتیاط کوئ چې زموږ ټول مریضانو ته د هغوی د مرض مطابق صحیح دوايانې ورکړی شي
او د داسې دوايانو نه د داسې غلطو نه موږ ځان بچ کو چې هغه موږ ته د فائدې په ځای نقصان راکوي. د دې سره تاسو نه اجازه غواړم. د الله په امان.